اينما تكونوا يدرككم الموت چې مرګ بدا ته ارزه کې نو مرګ بتا راټینګي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایل چې ستا مرګ یو ځای کې لیکل شوی نو التبا الله رب العزت لپاره حاجت پیش کی ځکه الله رب العزت فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم دا مرګ داسې یو شی دی چې دینه ته تختیدي نشي ته چې ارزه کې نو دا مرګ بتا راټینګي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون او نو دا مرګ محترمو دا بهامها راځي انسان به وفات کیږي په دې جمله چې کوم الله رب دا جون را کړی دی دا وخت را کړی چې دا مون غنیمت وګڼو او د آخرت د پر پدې کې تیاری وکړو دا د آخرت د پر پدې کې توخه تیار کړو پته نشته چې موږ ته کله مرګ راځي اوس راتلی شي ګنټه پس راتلی شي سبا راتلی شي میاش پس راتلی شي کال پس راتلی شي 2 کال پس راتلی شي خو چې دا غیر مخکې محترم موږ کوم دی هغه د خپل آخرت د لپاره تیاری وکړو